په دې ژوند کې خاص کرنن سبا چې دینه فتنې ډېرې شوي دي او مسایل ډېرې شوي دي، کاغه د دنیا مسایل دي او کاغه د دین سره تعلق ساتي هغه مسایل دي. خو د فتنو او د مسایلو چپی دي چې انسان کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي. په دې وخت کې انسان ته ډېرې ضرورت دي چې د اسمان دروازې وټکي او د رب العالمین سره یو رابطه قائم کی چې چرته د چپی د ځان سره وینسي. دغه لپاره بیا د الله سره چې رابطه قائمه دغه لپاره دعا ته ضرورت ده. دعا یو چې عبادت ته چې دغه ډیر فضایل لغلي دي په قران کې او په حدیث کې. بعض فضایل ته اشاره کوو چې د دې عبادت اهمیت مونږ ته ښکارا شي. نن سبا د ډیرو خلکو ته د دعا دي سي ورونته کې خبره ښکاری، منځ ته عبادت ښکاری، حج ته عبادت ښکاری، عمره ته عبادت ښکاری او جهاد ته عبادت ښکاری. خدا دعا ته په دې نظر ګوري لکه دا چې عبادت نه، حالکه دا عبادت ده. او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کوي، نعمان بن بشیر رضی الله عنه حدیث ته الدعاء هو العباده. رسول صلی الله علیه وسلم دعا چې دا عبادت ته، دعا عبادت ته. دې عبادت ډېر خلک چې غلري. الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي واذا سالك عبادي عني، اے پیغمبر کله چې تانا زما بندگان زما مبارک ته پوښو کی فإني قريب، نزل نجدي ما أجيب دعوة الداعي إذا دعان. کله چې یو بنده ما ته دعاګانې کوي او زمانه دعا غواړي نزه داغه د دعا قبلو ما. داغه فضیلت ته د دې عبادت. کته سوچو کې په دې آیت کې ډېر دي آیتونه په قرآن کې شته چې الله پیغمبر ته وی يسالونک، وی دوی ته نه تاسو کې دې مسلې مبارک کې قل تورته دي شو، یعنی ټول جواب ورکا. په دې کې الله دې پیغمبر ته نه دی ویل چې ته وای واذا سالك عبادي عني فاني قريب، نزني دې جواب وي زمانه وای. ولی ځکه چې الله دا نه غواړي چې د انسان او د رب په منځ کې یو واسطه جوړ شي، ډایرکټ سره رب العالمین سره رابطه. الله په قران کې وقال ربكم ادعوني استجب لكم، او تاسو رب دا وی چې ماته سوال کوي او زمانه دعاګانې غواړي، استجب لكم، زبستا سره دعا قبول کوم او تاسو چې څه غواړي بدل درکم. مخکې ویل دي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کم خلک چې ځان لوی غني زما د عبادت نه او تکبر بکی او ماته نه واپس کیږي داخله به جهنم ته ځي. خبره د دعا وکړه به کم خلک چې لوی کوي، مطلب دا شو الله وی چې کم خلک زمانه سنغ غواړي او ماته دعاګانې نه کوي، زمانه دعا نه غواړي، داخله به جهنم ته دنه شي. ولې چې دوی کې تکبر دی، عجزي رب العالمین ته نه ښکارا کړي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. كم خلق چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي هغه دا خلق دي، دغه صفات ذکر کړي. او کې دا صفت ته، او کې دا صفت ته، دا دې یو صفت به کې دا ذکر کړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. د شپې د تلانو الله یغوره پاسېدلی او په تور تیرو کې چې موږ ته ولاړی او چې وی او دواګان غواړي. ولی ځکه چې بزړه کې یری د رب العالمین نه یریږي او د رب العالمین نه تمه ساتي. د مؤمنانو صفت ده. الله وی کوم خلک چې زما په ایتونو باندې ایمان راوړي په کې د صفت پروت دي. یو بل ایت کې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي، وی اے پیغمبره د دې خلکو د خوانه به نخوځي کوم خلک چې ماته دواګانې کوي زمانه چې خپل ضرورت غواړي او ماته چغوي. ور خپل پیغمبر ته ویلي دا خلق بو نه پریدي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اے پیغمبر هغه خلکو سره چې دې ځان لازم کا، هغه په مجلسونو کې کینا، دغه سره مرګرتیا کا. کوم خلک چې ماته سحر ما خام چغي وي دمه دعاګانې غواړي. ولې الله پیغمبر ته دا خبره کوي چې دا خلک اوچت خلک دي،
ځکه الله پیغمبر ته چې دوی سره کېنه پاسه ډیر. سلمان رضی الله عنه حدیث ته وی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی او دا ډیر عجیب حدیث دی لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء او تقدیر دا نشي رد کېده مگر په څه باندې په دعا باندې و دومره چې عبادت تقدیر پر رد کېدې شي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی من فتح له منكم باب الدعاء تاسو کې چې بچا باندې الله د دعا د دروازه را کولو کړه ولته دعاګانې ډېرې کولې او هغه ته چې غواړي فتحت له ابواب الرحمه په دې باندې الله د رحمت دروازې کولو کړي. د دې دعاګانو د لاسه رب العالمین په دې انسان باندې د رحمت دروازې کولو کړي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دعا فائدو ورکړي د هغه مسلې مبارکې چې واقع شوي او د هغه مسلې مبارکې چې لانی واقع شوي. هر ټیم کې د دعا فائدہ ده. يا رسول صلى الله عليه وسلم فعليكم عباد الله بالدعاء الله بندگانو يلا تدعاګاني او هغه ته چغي او هغه خپل مسلې واقع کوي. فعليكم بالدعاء الله نه دعاګاني غواړي. دا حدیث امام ترمذی رحم الله راوړي. بلکې عجیب خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د مرګ نه بعد هم دا خبره خوخه دي چې زموږ بندگان زمانه سو غواړي په جنت کې هم دا خوخه ده قیامت په ورځ هم دا خوخه ده. رب العالمین دا خبره ډیره خوخه دي چې زموږ بنده ما تعجزي راخاره کی. بلکې الله سبحانه وتعالى په دې باندې غوسه کیږي او د بندنه خفه کیږي چې دا غنه سنه غواړي. حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله امام ابن ماجه دوی راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه څوک چې الله نه دعا نه غواړي نو الله وتب غوسه کیږي بغضب کیږي. وبل حدیث کې راځي من لم يسأل الله څوک چې الله نه خپل حاجتونه نه غواړي يغضب عليه نو الله دې ته بغضب کیږي دنه خفکیږي دته بغوسه کیږي. الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې ډېرې غواړي هغه سره خپل رابطه قائمه کوي او درته ويم چې انسانانو نه ځان لري ساتي د انسانانو نه ځان لري ساتي د انسانانو چې کوم رب دې دغه سره تعلق جوړ کړي دنیا او آخرت مستاسو خېسته شي یو عزت وي تاسو په دې ځل کې به یو خوني یو اطمینان او سکون وي. یو عالم دا خبره کړې ده په شاعرۍ کې او ډېر عجیب خبره کړې ده او یاد یې کړي د ځان سره عمل به وکړي. خپل شاعرۍ کوي لا تسألن بني آدم حاجة دا آدم د بچین خپل حاجت چرته مغواړه وسل الذي ابوابه لا تحجب دا هغه چا خپل مسلې غواړه او هغه چا خپل مسلې بیانوي چې هغه دروازې نه بندي. رب العالمین دروازې د کولاو دي چې سټه مو د دوا کې سټه مو د چغوي هغه اوري او قبلي بيوي الله يغضب ان تركت سؤاله الله خفقي غسكي بدي خبر باندې کله چې داغه نه سوال نه کې وبني ادم حين يسأل يغضب او د ادم د بچینه چې کله څه غواړي نو غسكي. فرق دی رب العالمین کې وبندگانو د الله نه چې څه نه غواړي غسكي او د ادم د بچینه چې څه غواړي نو غسكي.